أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مصافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما. ننني درس به إن شاء الله العزيز سورة نساء پارہ نمبر 5 رکو نمبر 4 آیات نمبر 24 یو آیات ان شاء الله العزیز ویلې کېږي. د نې درس چې نو هغه کور چې څومره کسان اوري نو د هغوی به زنانو سره نې درس یو ځای نه اوري، ځان له بیا چې نو هغه اورېدلی شي یوازې، خو د هغوی سره که عام نور چې نو هغه پوی کې ناستې زنانه نو یو ځای بیا ما اوري. دینه مخکې څلورمه سپاره د الله جل جلاله فضل کرم او احسان سره چې دی نو هغه اختتام ته ورسېدله. کمې کوتاهي شوې الله رب العزت دې راته هغه معاف کړي. اوس دې آیات سره چې دی نو هغه پنځمې سپارې آغاز کېږي. الله جل جلاله دې دا په خیر عافیت سره چې دی نو اختتام ته ورسوي او دې کې چې څومره د الله طرف اوامر دی الله دې موږ ته په هغې باندې د عمل کولو توفیق راکړي، څومره نواهي دی الله پاک دې د هغې نه موږ ته اجتناب نصیب کړي. مخکې نه محرماتو چې نو هغه ذکر روان ولو نو الله رب العزت وی والمحصنات من النساء او دغه شانتي هغه ښځې هم حرام دي کمی چې نو هغه خاوندان والدي. لفظ محصنات د احسان وی جمع ده او دا په دې آیات کې په دې سفاره کې چې نو هغه تقریبا 3 پیر استعمال شوی دی او د دې آیات چې نو هغه 3 بعض تفسیر خازن کې څلور معنی ذکر کړي. محسنه دا په معنی چې نو هغه د زوات الازواج هم راځي، هغه ښځه چې د هغې خاوني. دویم دا په معنی چې نو د پاک دامنۍ سره هم راځي او دریم دا په معنی د آزادي سره راځي او څلورم دا چې نو هغه په معنی د مسلمان سره راځي. نو دې آیات کې وړاندې کم محصنات چې ذکر شوی دی نو دا په معنی زوات الازواج ده، یعنی هغه ښځې چې د هغوی خاوندان وي. نو د کمې ښځو چې خاوندان دي دا په تاسو باندې حرام دي، د دې سره چې نو هغه تاسو نکاح نشئ کولی تر څو پورې چې د هغوی خاوندان وفات شوي نه دي یا ورته د دغې خاوندانو د طرف نه نو هغه طلاق نه ورکړی شوی او بیا دوی چې نو عدت نه تیر کړی نو د دغه پورې تاسو دغه ښځې چې نو هغوی سره نکاح نشي کولی. اوس دلته سوال چې نو هغه دا پیدا کېږي او مغرب زده چې څومره هم خلک دی نو د هغوی دا خبره کوي وایي چې تاسو چې نو اسلام کې انصاف نه کوئ. تاسو اسلام کې دا وایي څنګه چې مخکې تیر هم شولو چې یو سړی ته چې نو هغه د 4 ښځو کولو حق شته، یو سړی چې نو هغه به 4 ښځې کولی شي، خو یو ښځه چې نو هغه 4 مړونه نشي کولی، دا 4 چې نو هغه خاوندان نشي کولی په یو وخت باندې. نو دا څنګه شولو؟ حالان کې انصاف خدا پکارو، څنګه چې د سړی له پکار دی نو دغه شانتي ښځه چې نو هغې لم پکار دی. د ټولو نه وړاندې جواب ورته موږ دا ورکو چې الله رب العزت مخکې موږ ما ویلو چې کله دغه احکامات ختمېږي نو الله پاک د دغه آیات په اختتام کې د دغه رکوع په اختتام کې خپل صفت ذکر کوي چې نو کان الله علیما ان الله علیما. نو الله پاک دلته مقشان ذکر کړي ان الله کان علیما حکیما. د دې علم د دې حکمت الله ته معلوم دی، بل چاته نه دی. د الله په علم په مقابله باندې د ټولو خلکو علم چې نو هغه دا ناقص دی. نو چې کله دا ناقص دی الله ته د دې علم ښه معلوم دی نو د دې په وجه باندې الله رب العزت چې نو هغه ځکه سړو ته د 4 ښځو چې نو هغه اجازت ورکړی نه، خو ښځې ته چې نو هغه د 4 چې نو هغه ودونو اجازت په یو وخت کې نه دی ورکړی. دویمه چې نو هغه دا خبره ده چې دلته د ښځې خاوند په منځ کې چې کم واده کېږي نو دا د نسل چې نو هغه د سیوا والو د پاره چې نو هغه کېږي
بقای نسل چې دی نو هغې دپاره کیږي. او کله چې یوه ښځه مختلف ودونه چې دی نو هغه کوي نو په دغه صورت کې بیا نسل چې دی نو هغه ختمېدی شي. لکه څنګه چې په زمانه جاهلیت کې چې دی نو هغه نسبونه د خلکو ختم شي ول، هغې وجه چې دی نو هغه هم دقه وله. او د عقل نه هم دا خبره چې دی نو هغه عقل سلیم دا خبره نه مني چې یوه ښځه چې دی نو هغه د 4 ودونه په یو وخت کې وکړي. د هغې اړمبنۍ وجه یو وجه چې دی نو هغه دا ده چې شریعت واده چې دی نو هغه د دې دپاره چې دی نو اجازت ورکړی دی چې د نسل بقا چې دی نو هغه وشي. اوس که چېرته یوه ښځه چې دی نو هغه دقه شانتې 4 ودونه وکړي، اوس د دې سره چې دی نو هغه 4 خاوندان چې دی نو هغه خاوندان دا میلاو شولو، نو په دې کې به دغه بچې کم حمل ټیراو شو نو دا به د یو خاوند چې دی نو هغه کیدی شي د دې نورو خاوندانو چې دی نو د هغوی نه دغې حمل ثبوت نشي کیدی. اوس به یې دا ښځه چې دی نو په خپل جوړ باندې چاته منسوب کوي نو په دې سره خاندانونه چې دی نو هغه به ختم شي. دویمه وجه چې دی نو هغه دا ده چې د یو سړي نه په یو وخت کې 4 ښځې چې دی نو هغې حمل کیدی شي، خو د یوې ښځې په یو وخت کې د 4 سړو نه چې دی نو هغه حمل نشي کیدلی. درېیمه وجه چې دی نو هغه دا ده چې سړی په نسبت د ښځو باندې الله رب العزت دوی له قوت او طاقت ورکړی. ښځه چې دی نو هغه صنف نازک ده، دا چې دی نو هغه کمزوري ده، بلکې د ښځې ډېر شي ورځې چې دی نو هغه په میاشت کې په کال کې داسې هم تېرېږي چې د هغې سره په دغې وخت کې قربت کول چې دی نو هغه ناجایز او حرام وي. نو دا د دغې یو خاوند په خدمت باندې چې دی نو هغه نشي پوره کېدی. نو چې جای چې د دې 4 چې دی نو هغه خاوندان شي نو دا به بیا د هغوی حق چې دی نو هغه د کمې پوره کړي. او 4مه وجه دا ده چې خاوند له الله جل جلاله قوت او طاقت ورکړی، او د هغې قوت او طاقت په قدر بیا الله رب العزت د 4 ښځو اجازت ورکړی دی، او د ښځې چې دی نو هغه قوت او طاقت نشته. نو دې په وجه باندې الله رب العزت چې دی نو هغه د ښځو له دا چې دی نو هغه اجازت نه دی ورکړی. بیا دې کې یو قول امام ابو حنیفه رحمه الله طرف ته چې دی نو هغه منسوب دی، خو اوس برابر ما ته پته نشته چې واقعي دا د امام ابو حنیفه رحمه الله قول نه، عبرت دپاره چې دی نو هغه کافي دی. وایي چې د امام ابو حنیفه رحمه الله خواله چې دی نو هغه ښځې راغلې 4 تنه ښځې، او یې دوی ورته چې امام صاحب دا څنګه انصاف دی چې یو سړی په یو وخت کې 4 ودونه کولی شي او یوې ښځې ته د 4 ودونه چې دی نو اجازت نه. منګه خو قرآن احادیث منع کړل د آمنا وسلم نه زمونږ په ایمان دی، خو که چېرته اوس یو سړی دغه نه وي نو امام ابو حنیفه رحمه الله وله وایي عقلي جواب ورکو، هغه ورله یو جسې ورکو او تاسو لاړ شئ په دې کې چې دی نو هغه د مختلف ساورو چې دی نو یا هر څه د هغې مختلف پی راوړئ. اوس چې کله په دغې یو لوښي کې چې دی نو هغې دغه پی راوړل، چا د بزې راوړل، چا د غوا راوړل، چا د میخي، نو چې کله یې دغه راوړل امام ابو حنیفه رحمه الله ولوي بیا نور لوښي ورکول، وایي چې اوس د دې کې تاسو د غواغه د جدا کې، د بزې د جدا کې، د ګډې د جدا کې، د میخې جدا کې. هغې امام صاحب دا نشي کېدی، دا خو ټول یو شانتې پی دی، اوس په دې کې چا ته څه پته لګي. امام ابو حنیفه رحمه الله وی هم دقه وجه ده چې که چېرته یو ښځه چې دی نو هغه 4 ودونه وکړي نو بیا چې کله د دې رحیم ته کم چې دی نو هغه ماده لاړه شي او دغې نه کم ماشوم پیدا کېږي نو دا به دغې 4 ته دا چاله ورکوي. نو بهرحال نو ځکه وایي چې نو هغه که مغرب داسې دا کوي د دغې هېڅ حقیقت نشته، نه عقلي چې نو عقل دا خبره مني چې ښځې ته دا اجازت د میلاو شي، او نه نقل شریعت چې دی نو هغه نه مني الا ما ملکت ایمانکم. نو دې کې نو هغه شان نزول متعلق خازن کې لیکلی نه وایي چې نو هغه په دغه وخت کې نو هغه د شان نزول دا چې غالبا چې نو هغه اوتاس یا بل یو غزوه چې نو هغه وشوله او په هغې کې څه ښځې چې نو غلامان وینځي دا چې نو هغه قید شول. نو چې کله دوی راللې نو بیا د دغې وینځو چې کومه شرط ور باندې چې نو هغه راشي جهاد وشي، په جهاد کې چې نو هغه په مال غنیمت کې راشي، نو د دغې وینځو نه چې نو هغه هر قسم خدمت چې نو هغه اخیستلی شي په 2 شرطو سره مخکې موږ ویلو. یو دا چې دا به قبل مذهب والی نو ایمان به راوړي، او یا چې نو هغه به دا اهل کتاب وي، نو بیا د دې سره چې نو هغه تمام خدمتونه د دې نه اخیستلی شي. نو صحابو ته دا هر چې نو هغه پیدا شو چې یار د دوی خو په دارالحرب کې لکه مکه مکرمه کې یا چې نو هغه په حوازن کې یا په نور علاقو
آلته خود دې ما قبل چې نو هغه خوندان موجود ول، نو آیت ابو زمنګ د پاره جایز یو کبه نه. نو الله جل جلاله الا ما ملکت ایمانکم، هغه خزي چې دا غوي په دارالحرب کې خپل خوندان موجود ول او دی بیا چې نو هغه په جهاد کې نو هغه د مال غنیمت کې رالل او بیا د حکومت وخت چې کم امیر او بادشاه ولو دی چې نو دغه وینځ چاله ورکړي، نو دا د استبران اورستو د سجنو اگر که آلتی خاون موجودی د دغه خزو چې نو هغه د دغه وینځو د دینه فایده غستل چې نو هغه جایز دی. کتاب الله علیکم، دا د الله حکم دی پتا سبحانه، یعنی دا د الله حکم دی او دغه حکم متعلق چې نو هغه به چلےږي. و احل لكم ما وراء ذلکم، او د دینه ما سوا چې څومره دی هغه ستاسو د پاره جایز دی. اوس دینه ما سوا د دینه ما سوا مقصد چې نو هغه دا دی وای چې د دینه اخوا چې څومره خزي، یعنی مخکې مونږ وي مېندې خويندې لوریانی تروریانی او دغه شانتي ورېره خورزه خواخیانی ربای دا سوره چې هم تیر شول د دې پوری د الله د طرف نه چنه نو هغه من دي د دې سره نکاح چنه نو هغه نکېږي. د دینه ما سوا چې څومره نورې خزه ترور نور ماما نور تر نور دغه شان چنه نو هغه نورې اخو څومره رشته نو دغه ټول ستاسو د پاره جایز دي، خو په دې شرط سره ان تبتغوا باموالکم چې تاسو دې تلاش کې چنه نو هغه طلب کې په مالونو سره. نو چې په مال سره چې نه هغه کله طلب کېږي نو مال دینه معلومه ده شو چې دیله به مہر ورکول کېږي. د خزي مہر چې نو هغه ته ورکول دا فرض دی، بغیر مہر نه چې نو هغه خزي سره چې نو وعده کول دا جایز نه دی. که نکاح وکړلو او په دې نکاح کې خچینو الک او جنې یو بل سره په دې خبره باندې راضي شولو چې زما سره صرف نکاح وکړه زه نو هغه مہر هم نه غواړم، یا الک وی چې څه ماته وي خو زما د مہر چې نو هغه چار نه کیږي او دی په واپس کې ته دا کړل چې مہر به پکې نه. نو دا منګ ویلی ول مخ کې تاسو ته د سورته بقره کې ک مہر تعین و نه کړو بیا بچنه نو هغه مہر مثلی چې ورته لیکيږي عقب لازم راځي. مہر په هر صورت کې دی، مہر چې نو ابر کولې شي د بچنه نو هغه ور کوي. ها کچرته د مہر مقررون اورستو دا خزه چې نو خپل ټول مہر نیم مہر یو ایسو مہر دا معاف کول غواړي نو د ته حق حاصل دی دا چې نو هغه کولې شي. خو د مہر نه بغیر نکاح چې نو هغه کیږي، خود دغه به مہر چې نو هغه بور کوي ځکه نکاح کې چې نو هغه ایجاب قبول او گواهان چې نو هغه شرط دی، مہر چې نو هغه به کې شرط نه دی. نو دې په جمانه الله وی ان تبتغوا باموالکم مال سره بکی. اوس مہر چې نو هغه به سمري نو د آیات ساتي بعضی کسان اکثر چې نو هغه دا وي وینا مہر چې نو مہر فاطمی به او 500 روپۍ به یا 600 روپۍ، نه دا خبره غلطه ده. د مہر زمونږ د احناف په نسبت دي د ټولو نه اقل درجه چې نو هغه 10 درهم دي. امام ابو حنیفه رحمه الله حدیث نقل کړي پای کې راځي حدیث مشکات کې نو هغه هم راغسته نه لا مہر اقل من 10 دراهم، د 10 درهمونه په قیمت چې نو هغه مہر شته نه. اوس 10 درهم نو یو درهم چې نو هغه 3.5 ماشي چې نو هغه د سپینو زری. اوس د مہر د ټولو نه کم مقدار دی، د مہر سیوا مقدار دغه مخکې ما تاسو ته نو د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ قصه چې نو هغه باندې ویلو نو دا بکیږي. اوس دغه نو امام شافعي صاحب رحمت الله علیه چې نو هغه د مسلک دی هغه چې کم شي چې نو هغه په بیا کې سمن جوړې دی شي و یا هغه چې نو هغه مہر هم جوړې شي. لکه مثال په تور کې روپۍ په بیا کې چې نو هغه سمن جوړې دی شي ټاپي په غسل شي یو روپۍ چې نو هغه مہر هم لیکل شي. موږ ورته وای نه چې د 10 درهمونه په کم نو د سه مہر نه کېږي. الله پیغمبر واضح حدیث نو هغه موجود دی. نو ځکه وای ان تبتغوا باموالکم محسنین غیر مصافحین، الله وای چې نو هغه محسنین د نکاح کولو د پر پاک دامنی چې نو هغه حاصل ولود د پاره بدا نکاح کوي، غیر مصافحین نه چې نو هغه مستی وباسن کی، نه چې نو هغه شهوت پورا کون کی. یعنی دا مہر تاسو چې طلب کوی په مال سره نو دا په خپل نکاح کې راولي او دغه مہر دغه چې تو ادا کې پیسې ورکې د دې به مقصد دی چې همیشه د پاره بستا سره دا خزي. غیر مصافحین نه چې نو هغه شهوت پورا کول د پاره چې ارزي تور باندې چې نو هغه نکاح موقت ورته لیکيږي او یا چې نو هغه متعور ته لیکيږي نو دا په شریعت کې نو هغه ناجیز او حرام دي. چا چې دا وکړل د سړی ته باقاعده چې نو هغه سزا ملایږي.
حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په خپل دور خلافت کې چې نو هغه اعلان وکړلو کم سړی چې متعه وکړله زه به دغه سړی ته چې نو هغه رجم کوم زه به دا سړی چې نو هغه به رجم کوم فمستعتمتم به الله وی کله چې تاسو دا غوی نه پیدا واخسته منهن فآتوهن اجورهن نو بیا تاسو ورکې دا غوی ته دا غوی مہرونه فریضه چې کم مقرر کړی شي اوس دې کې چې نو هغه شیعه روافض دا غوی چې نو هغه د دې نزان چې نو هغه منګړت دلیل جوړي وای چې نه متعه جایزه متعه لیکي مطلق فائدې ته دا غوي متعه دې ته ویل کېږي هغه متعه دې ته وای چې یو سړی چې نه یو خزه ته وای زه به تعالی دومره پیسې چې نه هغه درکم د دوه ټیمه پورې چې نه هغه زستانه فائدہ غستې شم بیا به دې ورسته چې نه هغه د یو بل نه جدا شي او بیا د دې عجيبه مسلک عجيبه مذهب دی بیا وای چې دا سړی خزه چې نه هغه د یو بل نه وارثان هم نشي جوړېدي الان کې خزه خاوند د یو بل وارث جوړيږي هغه دا بنه جوړيږي نو موږ ورته دا منه د دین راغلي د دې مقصد دلته چې نو هغه دا نه دی ولی نبی علیہ الصلوۃ والسلام خیبر کې واضح اعلان کړی دی نه رسول الله صلی الله علیه وسلم ان المتعه الله پیغمبر چې نو هغه منه کړی د متعینه وان لحوم الانس وان لحوم الحمر الانسيه او دغه شان د کورنی خرو د غوخینه نبی علیہ الصلوۃ والسلام خیبر کې واضح اعلان چې نو هغه کړو او دای حرام قرار کړی ولو نو متعه نشته اوس دا غوي په دې کې دومره چې نو هغه منګړت خبرې کړي نه الیاذ بالله یوې په کتاب لیکلی دا وای چې کم سړی چې نو هغه متعه وکړله او بیا دې دغه متعینه اورست چې نو هغه د غسل کوي وای د یوې قطرې نه چې نو هغه او یا ازر او یا پرشتي چې نو هغه پیدا کیږي او د کمی پورې چې هغه ژوندې نو هغه بدله دعا کوي بل دا غوي چې نو هغه یو نو هغه منګړت تفسیر دی منبع الصادقین چې نو هغه نوم دی نو بدغه منبع الصادقین کې دا غي چې نو هغه ذکر کړی دی الیاذ بالله وای کم سړی چې نو هغه یو پر متعوه کی وای دته به دوره درجه ملاوي کې لکه څنګه چې د حسین رضی الله تعالی عنہ دا چې دوه پیر چې نو هغه کم سړی چې نو هغه متعوه کړل وای دته به د حضرت حسن رضی الله تعالی عنہ په شان درجه ملایي درې پیر چې نو هغه چا وکړه وای دته به د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ په شان درجه ملایي سلور پیر چا وکړه الیاذ بالله الیاذ بالله وای دته به د رسول الله صلی الله علیه وسلم درجه چې نو هغه ملاوي شي وسمره چې نو هغه د کفر خبرې نه دادي نو ځکه الله رب العزت وای کم چې دې دا نه الله داګه نه من چې نو هغه کړی فمستمتعتم به منهن نو کله چې دا تاسو په نکاح کې راځي مونږ وای کور قرآن آیات په دلیل دی الله وای ان تبتغوا باموالکم په مال سره تلاش کوي خصا محسنین غیر مصافحین د نکاح کې دا راوستلو د پاره نه چې نو هغه د شهوت پوره کول لپاره او مت چې نو هغه مطلق شهوت پوره کولی او دویم دا الله پیغمبر ما تاسو ته بخاری مسلم ترمذی د ټولو احادیث کتابونو راغستي واضح چې نو هغه منې کړی دا الله وی چې فاتوهن اجورهن فریضه نو ورکه دا غوی ته نو دا غوی مہرونه کم چې مقرر کړی شي ولا جناح علیکم فيما تراضیتم به من بعد الفریضه الله تاسو باندې څه ګناه نشته پای کې چې تاسو پر راضی شئ من بعد الفریضه اورسته د مہر د مقرریدونه یعنی کومله چې مہر مقرر شو واده چې نو هغه وشولو بیا د واده کېدلو نه اورستو خزه ولګي نه چې نو هغه خپل مہر خاوند ته معاف کو یا خاوند ولګي د مہر نه اضافي چې نو هغه خزه له مہر ورکو نو الله په دې کې اس حرج هم نشته د دوه کس واپس کې نو هغه معاملات دی یو بل ناراضي دي خوشاله دي بشک کولای شي ان الله كان عليما حكيما بشک الله رب العزت چې نو هغه علیم په دی حکیم او د حکمت خاوند دی نو الله چې دا کومه خبره ذکر کړي وي په دې کې وتا سو د خپل طرف چې نو چو چرا نه کوي ځکه د الله علم چې نو هغه کامل دی کم چې الله پاک حرام کړل نو په دې کې هم د الله پاک حکمت دی دینه ما سیوا چې کم الله پاک حلال کړل په دې کې هم د الله پاک حکمت دی سلور خزونه سیوا کول په دې کې چې نو حرام والی په دې کې هم د الله پاک چې نو هغه حکمت دی سړی د پاره د اجازه ورکول په دې کې هم د الله پاک حکمت دی خزله اجازه نو ورکول دې کې هم د الله پاک چې نو هغه حکمت دی نو ځکه الله وی ان الله کان علیما حکیما بشک الله رب العزت په دی او حکیم د حکمت چې نو هغه خوند دی الله دې موږ ته صحیح په نصیب کړي والمحصنات او آغا خزه چې خاوندان وي من النساء د خزونه الا ما ملکت مگر آغا چې مالکان وي ایمانکم تاسو خیلاسونه کتاب الله دا حکم د الله دی علیکم پتا سو باندې واحل لكم او حلال کړی شوی دی تاسو د پاره ما ورا ذالکم کم چې د دین علاوه دی ان تبتغوا دا چې تاسو طلب کې تلاش
تلاش کوي به اموالکم په مالونو خپل سره محسنین د نکاح کولو د پاره غیر مصافحین نچنینو آغا شهوت پورا کولو د پاره فمستمتعتم به بیا د کمی خزنه چې فایده واغستل تاسو منهم لد آغا خزنه فآتوهن نو ورکی آغوی ته اجورهن داغوی مهرونه فریضه مقرر کړی شوی ولا جناح علیکم او نشته گناه په تاسو باندې فیما پاغ کې تراضیتم به چې راضی شئ تاسو پاغې باندې من بعد فریضه ورست د مہر مقرر دونه ان الله بشک الله پاک کان دی علیما په حکیمه د حکمت خاونو والمحصنات من النساء او خاوندانو والا خزی یعنی دا هم حرام دی پتاسو الا ما ملکت مگر هغه چې مالکان دی خی ایمانکم خیلاسون استاسو کتاب الله علیکم دا د الله قانون دی تاسو باندې واحل لكم او حلال کړی شوی دی تاسو د پاره ما وراء ذالکم کم چې د دین علاوه دی ان تبتغوا باموالکم دا چې تاسو تلاش کوي په خپل مالونو سره محسنین چې نه پاک دامنی کون کې د نکاح چې نه کولو د پاره غیر مصافحین نه چې نه شهوت پورا کولو د پاره غیر مصافحین نمستی او باسلو د پاره فمستمتعتم به منهن بیا د کومینه چې تاسو پیدا واغستل دغه خزو کې فآتوهن نو پس ور کړی هغه ته اجورهن داغوی مہرونه فریضه مقرر کړی شوی ولا جناح علیکم او نشته پتا سو باندې چې نو هغه څه ګناه فيما پاغه څه کې تراضیتم به چې تاسو راضی شئ باغې باندې یو بل سره من بعد الفریضه ورستو د مہر مقرر دونه ان الله بشک الله پاک کان دے علیما په حکیمه د حکمت خاونو